حاجي صاحب دا راته ووایې تاسو د ډېر وخت نه د ګاډو د کاروبار سره وابسته د غلطو پټرولو یا د غلطو ډیزلو د موبلینو د دې سره ګاډو ته څه نقصان رسي او څه اپیل کوئ پمپونو والا ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی د ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم او دلته د راغلو ملګرو میلمنو ټولو شکریه ادا کوم. تا چې کوم هم سوال وکړو دا ډېر اهم سوال دی. زمونږ په ملک کې په پاکستان کې چې کوم پټرول خرڅېږي د هغې نه ډېر غټ نقصان ګاډو ته رسي ځکه چې څوک پکې اوبه اچوي څوک پکې نور څه ملاوټ کوي نو دا نه ده پکار ځکه چې په بار ملکونو ته کم خلک دلې دی هغه وګوري د هغې هغه پټرول وګوري د هغې هغه کار وګوري نو خلکو ته ډېر خفه شي. زما خو ټولو خلکو ته اپیل دی ټولو پمپونو والا ته چې څوک د پټرول او ډیزلو کار کوي نو د الله لپاره دی داسې اقدام نه پورته کوي چې هغې کې عامو خلکو ته نقصان نه شي ځکه چې خلکو ګاډي چا په کشتونو اخیستي دي چا په نیټو اخیستي دي او د هغې هغه نقصان بیا نه شي برداشت کولی. دا پمپ دی سید مالک شاه جي صاحب دی چې کولاو کړی دی دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. الله پاک دې دا ډېر ښه وچلوي او انشاءالله چې موږ خپل ملګري چې کوم دي دا ورسره کوآپریشن کوو او که دوی پکې صحیح کاروبار وکړو نو انشاءالله چې دې علاقې او د دې چملې او منظم تحصیل لا خلک به ټول دې پمپ ته راځي او دې کې به انشاءالله استعمال کوي. زما یو ځل بیا ټولو ملګرو ته په خیرالۍ او شکریه او ستاسو ډېره مهرباني. سلام.